وللدنیا بعض خلق د ریا د پاره جنگيږي یا د دنیا د حاصلولو د پاره جنگيږي. وبه حدثنا عن شقيق بن سلمة عن ابي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة جنگيږي په شجاعت سره. معنا څه؟ یعنی شجاعتن د دې لپاره چې خلق کې مشهور شي په شجاعت سره، دې ته وایي شجاعتن جنگيږي. شجاعتن مفعول له دی د شجاعت د لپاره. ويقاتل حميتن او یا جنگيږي حميتن لاجل حميتن. حميت څه ته ویل کیږي؟ معنا د قوم د غیرت د پاره، د خپل قبیله د غیرت د پاره دې ته حمیه وي. حمیت الجاهلیه غیرت د پاره جنگيږي. ويقاتل رياء بل هغه کسان دي چې جنگيږي د ریا د پاره چې خلق می ویني. فايو ذلك في سبيل الله قال رسول الله ورته دي کې يوم في سبيل الله نه من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو سبيل الله. چې د دې لپاره جنگيږي چې د په جنگ ګوره یو سړی دی جنگ کې ګوري چې زما د دې جنگ د وجه نه اسم نه راځي، هغې ته جهاد نه وایي. چې وایي چې زه جنګېږم خو زما د جنگ په وروسته به څه راځي؟ اعلا د کلمت الله راځي. دغې ته جهاد وایي چې ستا د جنگ په صورت کې اعلا د کلمت الله راځي، او چې پیږي زما د جنگ په مقابل کې اعلا د کلمت الله نه راځي. امام طبري رحمه الله وایي چې اذا كان الباعث اعلاء کلمت الله، چې کله باعث پتا باندې دای چې دلته به دا جهاد کوم چې اعلا د کلمت الله راشي، نو بیا دغه ته جهاد ویل کیږي. او دا نه دی چې ته پوهیږي چې زه دا کار کوم صرف فساد راځي او دی په مقابل کې څه نه راځي، اعلا د کلمت الله نه راځي، دې ته جهاد نه. نو مسلمان سره به ګوري چې زه دا جنگ کوم دلته د جهاد دې په عوض کې دا صوبه سرحد کې لاس پورته کوم، نو زما حکومت راتلی شي که نه صرف خلک به مړه کړم او څوک نشي راتلی، حکومت به راشي ما به مړ کړي، مسلمانان به مړه کړي، د مسلمانانو بچي به مړه کړي. دې ته جهاد نه ویلی کېږي. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو سبيل الله. وبه حدثنا عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه. عملنا پنیت سره دي. معنی انما الاعمال تحسب بنيه ولا تحسب اذا كانت بلا نيه. اگه هیڅ قسم ته اعتبار هغه عمل نشته، نیک اعمال کوي چې هغه کې د سړي نیت د چا نه د اجر نه. وانما لامرئ ما نوى، او یقینا د هر سړي د پاره مانوا دی. مخکې موږ ویلو چې افاده د دې جملې چې دا هغه دا ده چې تعین ته په دې کې جمله کې اشاره ده، تعین د منوا ته. دا کوم شی چې ستا مراد دی د هغې تعین ته. مثلا ته مونځ کې نو دا د کافي نه ده چې فقط نیت وکړي چې پر قضایي مونځ کومه فوتي مونځ کومه، بلکې ستا دپاره دا ضروري ده چې قضایي څه وخت مونځ کې ماسپښین که د مازدیګر تعین دغه نیت پکې وکړي، نو دا ته ویلی کېږي د دې لپاره انما لامرئ ما نوی راوړلی شوی دی چې ته پکې څه وکړي؟ تعین وکړي. فمن كانت هجرته الى الله. والپدی کې هغه مشهور اشکال لې چې اتحاد د شرط او د جزاء دی. اتحاد د شرط او د جزاء چې دی هغه کلمه مفیده د چا نه د فایدې نه. زه تاسو وایم کدا عبد الله د چوا ګجوري نو د چوا ګجورو دی دغه څه پیدا شو، د چوا ګجوري نو د چوا ګجورو دی. شرط او جزاء پکې صحیح یوي. کدا احسان الحق په مدرسه کې طالب نو په مدرسه کې طالب دی
دا څه دې ته وایي شرط او جزا وحدت. شرط او جزا چې دواړه واحده وي دا کلام مفید د چا نه وي؟ د فایدې نه وي. نو دلته دا کلام کې شرط او جزا دواړه یو نه دي. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. د چا هجرت چې د الله او د رسول لپاره نو هجرت د الله او د رسول لپاره دی. او د چا هجرت چې دنیا لپاره نو هجرت د دنیا لپاره دی. شرط او جزا یو شی دی نه دی کې اوس فایده نشته دی. نو علما وایي چې اصل کې دلته تغایر شته دی، خو دا تغایر په لفظ کې نه دی بلکې دا تغایر په چا کې دی؟ په معنا کې دی. نو دلته د معنا دا ده چې د چا هجرت الله او د رسول د پاره کړی نیتن په نیت کې، نو هجرت د الله او د رسول د پاره دی په آخرت کې، په اجرونو کې، په ثوابونو کې. او چې چا د دنیا د پاره کړی نو هجرت د دنیا د پاره معالن هم دی، نو به په کې آخرت کې څه فایده نشته دی. قال ابو عيسى حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن انس وسفيان الثوري وغير واحد من الائمه هذا يحيى بن سعيد ولا نعرف الا من حديث يحيى بن سعيد الانصاري. قال عبد الرحمن بن مهدي ينبغي ان نزع هذا الحديث في كل باب. واذا دې لپاره چې اصلاح د نیتونو د خلکو راشي. باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله. غدو لیکيږي هغه مسل ته